یو نوې قانون یو نوې بل پاس شو په پارلیمنت کې، خو د دغه بل حوالې سره دا ویل کېږي چې دا خصوصي د نواز شریف د پاره جوړ شوی و، خو دې کې عمران خان ته اوس څومره پیدا ده او آیا د دې بل له وجې به نواز شریف واپس پاکستان ته راشي او که نه. په داسې وخت کې اکثر ماته د عمران خان دغه یو خبره ډېره زیاته مخې ته شي چې ایک پلین وہ ہوتا ہے جو اللہ بناتا ہے اور ایک پلین وہ ہوتا ہے جو انسان بناتا ہے. بل طرف ته ملګرو معروف مولانا طارق جمیل صاحب د هغه حوالې سره هم چې کوم انکشافات شوي دي نو هغه به در سره هم په دې ویډیو کې اقدمه او اسحاق ډار یو ځل بیا په صحافیانو باندې غوسه کړې ده، هغوی ته څه سوالات کړي دي، اسحاق ډار ورله څه جواب ورکړی دی، نو پوره ډیټیل در سره په دې ویډیو کې اقدمه ویډیو به د ملګرو سره شیر کوئ. راځو اولني خبر طرف ته د طارق جمیل صاحب حوالې سره چې کوم انکشافات شوي دي چېرې د طارق جمیل صاحب څومره پیسې په بینک کې پرتی دي. د دې سیټ کې تاسو د ښکاري ملګرو معروف عالم الدین مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف تحقیقات میں اہم انکشافات ہوئے ہیں. کم تحقیقات چې د هغه خلاف روانو نو د هغه حوالې سره ٹی وی چینل نیوز کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے موجود ہے. چې کوم تحقیقات مخې ته راغلي دي نو ویلې کېږي دا چې د مولانا طارق جمیل صاحب په اکاؤنٹ کې په کروڑوں روپے پرتی دي، جبکہ ان کے بیٹے ہاؤسنگ سوسائٹی کے بھی مالک ہے. هاوسنگ سوسائټي ویلې کېږي دا ملګرو چې طارق جمیل صاحب زوی چې کوم دی نو هغه د هغې مالک دی. تحقیقات میں یہ بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے ایک معروف کاروباری گروپ کے ساتھ بھی طارق جمیل صاحب کے گہرے روابط ہے. ویلې کېږي دا ملګرو چې یو کاروباري غټ گروپ دی او د هغې سره هم د طارق جمیل صاحب هغه چې کوم تعلقات دي یا کومې رابطې دي نو هغه ورسره دي. نیوز کے مطابق مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسی بزنس گروپ کے 2 لوگوں کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ دلوانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے. چې کوم ګروپ سره وایي د دې تعلق ته نو د هغې 2 چې کوم کسان دي نو په پی ټي آئی کې هغوی له ټکټ هم ورکړی دی او په دغه ټکټ چې کوم ورکړی شوی دی نو په دې کې د طارق جمیل صاحب اهم کردار دی. چې کوم تحقیقات دي او کومې خبرې وشوي ملګرو نو د دې فلسفه په دې اخیری فقره کې پرته ده چې کوم ګروپ سره د تعلق دی نو د هغې 2 کسان چې کوم دي نو هغوی له ټکټ هم ورکړی دی او په هغې کې د طارق جمیل صاحب ډېر غټ لاس دی. اوس به تاسو پوه شوي چېرې تحقیقات په کومې حوالې سره کېږي یا څه طریقې سره کېږي نو په دغه اخیری فقره کې ټوله فلسفه پرته ده. اوس راځو ملګرو د اسحاق ډار صاحب طرف ته چې پرون یو صحافی سے سوال وکړو. اس کے تاس تخکاری صحافی نے پوچھا کہ آپ کو پہلی بار مشکل معاشی حالات ملے اور آپ معیشت سنبھال نہیں پا رہے. کله چې اسحاق ډار راغله ملګرو نو حالات تاسو کتلی چې په هغه ورځ 2 کې حالات ډیر زیات بهترین شوي او دا ویل کېده چې کوم حالات دي مفتا اسماعیل کوم حالات جوړ کړي دي نو دغه حالات به اوس اسحاق ډار په کومه طریقه باندې سنبھالئ نو وایي چې هغه زوړ کلاړي دی تاسو ټول به تماشا کوئ. نو حالات خو دې ځای ته ورسول چې په 315 باندې یا په 310 باندې ډالر شو. نو هغه چې کله دغه سوال وشو نو اسحاق ډار ورته په غوسه کې څه وایي جس پر اسحاق ډار نے جواب دیا کہ آپ نے جو فیصلہ دینا ہے دے دے. چې ستا وایي ذهن کې څه خبره راځي زما مطابق چېرې ته وایې چې مشکل حالات تاله راغلي وو ته په دې سوچ باندې راوستې چې ته به اوس حالات بالکل داسې کې چې چمنونه وي ګلونه وي نو وایي ته ولې داسې ناکامه شوې نو هغه وایي چې ته خپل ذهن کې کوم خبر اخلې بس هغه ته واخله او جواب یې ورنه کو. میں بعد میں دیکھ لوں گا وایي زه به ورسره بیا بعد کې ګورم. بعد اعضا وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نئے بجٹ آئی ایم ایف سے متعلق اور مفتا اسماعیل کے بیان کے حوالے سے سوالوں کا جواب گریز کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے. د مفتا اسماعیل چې کوم ګولاباري ده نو هغه به تاسو کتلی او د آئی ایم ایف حوالې سره دا ویل کېږي چې آئی ایم ایف نور پاکستان ته اړو جوړ نه دی چې یا ورله پیسې ورکړي یا ورسره مدد وکړي. نو که چېرې آئی ایم ایف د پاکستان سره ودرېږي نه او پیسې وله نه ورکوي نو دا ویل کېږي چې پاکستان دیوالیه کېدو طرف ته روان دی او ډېر زر به الله دې نه کړي تاسو ټول وایئ امین چې پاکستان دیوالیه شي ځکه چې په سریلنکا کې کوم حالات نو الله دې هغه په پاکستان کې نه راولي. خو دا ویل کېږي ماهرین دا وایي که چېرې آئی ایم ایف داسې حالات جوړ کړي وو چې دا کوم دی آئی ایم ایف یو شرط هم نه مني نو بیا پاکستان ډیپورټ طرف ته روان دی او دا به دیوالیه کېږي. مفتا اسماعیل حوالې سے چې کوم سوالونه وشو نو هغې اړو جواب ورنکو او په ګاډي کې کېناستو نو بس کېدی شي چې جواب ورسره ونه. اوس مفتا اسماعیل سے ویلي دي هغه در سره هم شریک کومه. حفیظ پاشا کے بعد لیگی رہنما
और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी पाकिस्तान के डिपार्ट होने का हदशा जाहिर कर दिया। कम हफीज पाशा दे नून लीग कसते नो हगाम दा खबर कड़े वगैना बाद मिफ्ता इस्माइल दा खबर रावड़ा जो पाकिस्तान डिपार्ट तरफ ता रवान दे। उन्होंने निजी टीवी चैनल ARY न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मुल्क डिपार्ट से बचाने के लिए वाहिद तरीका IMF है। यो तरीका दा सिर्फ पाकिस्तान द दिवालिया के दो न बच के न अगसदा चे अगा IMF सर मुंगा ताल्लुकात बराबर को वो बल लार निश्त बगैर द IMF न चिकम लार दा नो IMF बा मुंगला या कर्जरा के या बा IMF द पाकिस्तान हालात ठीक गई चिकम हिकमत अमली वा द चामल गुरु द हुकूमत दा हुई दक हिकमत अमली वा चे मिफ्ता इस्माइल बा मुंग लरिकू और इजारदार बद लंदन न खुसूसी रावलू नो द मुल्क आलात बटिकशी नो पहागे का हुई मुकम्मल पेल शू 8 माह में एक चलते हुए प्रोग्राम को रिव्यू नहीं कर सके वे पातो म्याश्तो की चिमुंगा कम सिस्टम रवान कड़ो नो आगे पजे बांधे वो नद्रो लाठी कौल हो तरफ तक आगे पजे बांधे वो नद्रो दाहू मलगुरु द मिफ्ता इस्माइल चिकम परुन गोलाबारी प इसाकडार बांधे कड़े दा और पखपल पाटे बांधे कड़े दा नो हगम इस्तास मुखे तके खौदा चीफ जस्टिस अताब बंदियाल से चिपरून के में खबरी कड़ी दी देश के ताउस तख्कारी हालात जिस तह पर पहुंच चुके सबको मजबूत किरदार अदा करना होगा। चीफ जस्टिस का हुकूमत को जारहाना अंदाज इख्तियार करने से गुरेज का मशवरा वो चिदा कम हालात रवान दी नो चिकम मौजूदा हुकूमत ते नदवी दी चिकम जारहाना हिकमत अमली दा चतासू का तरमलगुरु 9 मई बांधे चिकम हालात तीर शुदा हगेन बाद द हुकूमत स हालातु नो अगतासू को तजदीद अवाम सरे कम किरदार अदा को न चीफ जस्टिस अता बंदियाल से बुरतदा खबर उकड़ा चिकम स्तासु जारहाना लो बदा न दिन अलग गुरेजू कई गिने हालात पस्तासु हम खराब हुई और द मुल्क हम कानून बनने के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फायदा होगा तायात ना अहली खत्म होने का इम्कान मरियम नवाज परुन मलगुरु दगा कॉन्फ्रेंस या दगा खबरी कड़ी दी चिकम नवे कानून और बिल पास शो पहागे बाने दावे लेकीगी चे सदर आरिफ अलवी से दस्तखत ओको खुदा दो खबर राजी द सदर आरिफ अलवी से हवाले सर जका यो सूरज मुख के द सदर आरिफ अलवी से हवाले सर खबर रातली चेयर सदर आरिफ अलवी से चिकम ने नहगा खत्मे दो वाले दे नहगा चिकम मुद्दत या ग पूरा शो या हुकूमत न वाली चे सदर दे नूर पद खपल कुर्सी की नि जका चे सदर आरिफ अलवी दी PTI सरा ताल्लुक साथी नवल खो पदे बाने जान पुए के मलगुरु चे सदर आरिफ अलवी से दगे कुर्सी न अगुई नशु गुजवले जका चे द दे द पार सलूर जिकम असेंबलियानी दी रिपे जिकम दी नो हगा मौजूदा पकार दी पदे वो कितासु कतले शे दी KPK और द पंजाब दगा असेंबलियानी तहलील शवी दी और पदे बाने गवर्नर राज दे सदर आरिफ अलवी द दे द वजी हगा द कुर्सी न नशु गुजे दे खो बेउम दा खबर राजी चे परुन कम दस्तखत आरिफ अलवी से कड़े दे न दले दगा लालच वर्कले शवे दे चे त बखपल कुर्सी बांधे केना खुदा दस्तखत ओका न ताउस दे वाले सर सवाए चिकम खबर के हकीकत ते बे चिकम बिल पास शुमल गुरु न दा परुन द नवाज शरीफ चिकम पार्टी दा न हगुई परुन मटायान विशली दी कि उस बडीर जर मलगुरु सोक राजी नवाज शरीफ नवल खो यो सादा गोंदे खबर को चिकम सदबर यो काल या दो काला द दी मौजूदा हुकूमत तीर शु द दुई च खपल कम कीसुनो न अगा मुकम्मल खत्म शु खुदा वो पूरे नवाज शरीफ अगुई मुल्क तराना वस्तो हालांकि पावर दा अगुई सरो हुकूमत दा अगुई सरो खुदा दे बावजूद हम नवाज शरीफ से पाकिस्तान तरा नगले न आया नवाज शरीफ से पाकिस्तान त पखपल खोखन राजी को वजह से दा अगर वो पूरे पाकिस्तान तरा नगले जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ अगना अहल शिविरी चिरद्वी दल त पाकिस्तान के इलेक्शन नशी लड़ावा हले न परोज कम बिल पास शुन द हगे द पारा नून लीग वाला मटायान हुईशल और ढेर ज्यादा खुशहालियां ने उकड़ी खो पदी बिल की इमरान खान त सुमर पैदा दा और नवाज शरीफ से त जहांगीर तरीन त सुमर पैदा दा पदी बिल की से लिखली अवल खुद सरागा शरीफ कुमा बेदर जरदा शरीफ कुमा चेर इमरान खान त दी सुमर पैदा और रसीदा पदी बिल की लिखली आप 60 दिन के अंदर नजरसानी अपील कर सकते हैं चिकम शपेतो ورځې دي چې کله تا باندې د نااهلۍ دغه چکم کیس ته اده باندې ثابت شي او دستخط پې وشي نو په 60 روزو کې تو अपील کولی شي لیکن نظرثانی अपील वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने पहले नजरसानी अपील नहीं की हो اگر خلق نظرثانی अपील दोबारा کولی شي چې هغوی مخکې پهله अपील نه کړي
چې یو اپیل هم کړی نو هغه بیا دوباره اپیل نشي کولی 60 ورځې پکې یادې کړي دي. نو د نواز شریف څونه وخوښو هم در سره اوس شریک کوم چې کوم اپیل نواز شریف صاحب کړی عدالت ته نو هغه په 2017 په اگست په میاشت کې ختم شوی مسترد شوی چې ته اپیل نشي کولی او ته نااهل یې. نو دغه چې کوم اپیل دی ملګرو نو دا جهانگیر ترین هم دایر کړی هغه هم مسترد شوی. قانون کے اندر ایک فیصلہ موجود ہے جو قانون بنایا گیا ہے 184(3) پہلا اور آخری فیصلہ ہوگا. 184(3) په تحت باندې دغه اخیری فیصله ده چې په قانون کې څه لیکلی شوي دي نو دغه اخیری فیصله ده په 60 ورځو کې ته اپیل کولی شي چې یو پیره د اپیل وکړو نو دوباره بیا اپیل نشي کولی. اگر اس میں کوئی بری ہو گیا تو آپ سزا کے لیے واپس نہیں جا سکتے اور اگر اس کو سزا ہوئی تو آپ کو کسی معافی کے لیے نہیں جا سکتے. او که چیرې په تا باندې په دې کې هم سزا وخته نو بیا ته چېرته هم نشي صفا کېدی. نو چې کوم د نااهلۍ اعلان دی نو اوس تاسو ماته دا ووایئ ملګرو چې آیا دا قانون د نواز شریف او د جهانگیر ترین دپاره دی او که نه. چې کوم ماهرینو په دې باندې خبره وکړه نو هغوی دا خبره وکړه چې دا قانون د نواز شریف او د جهانگیر ترین دپاره د سره دی نه. یو خو هغه دی ځکه چې دا بینچ چې کوم جوړ شو ملګرو نو ویلې کېږي دا چې کوم سپریم کورټ دی نو دا به د دې د پاسه قانون جوړیږي او د دې د بره به وي دغه قانون. نو چې کوم قانون جوړ شو نو آیا دا د نواز شریف دپاره دی او که نه. بله اهم خبره ده چې د عمران خان دپاره په دې کې څه پیدا ده ځکه چې دا اوازه ده چیرې عمران خان د نااهلۍ چې کوم دی نو هغه پوره چانس دی. نو که چیرې عمران خان نااهل هم شي ملګرو نو هغه په 60 ورځو کې دننه اپیل کولی شي او خپل ځان واپس اهل کولی شي. نو دوی قانون جوړ کو د ځان دپاره جوړ کو خو پیدا یې چاته ورسېده عمران خان ته. نو بیا د عمران خان هغه خبره مخې ته راځي چې دوی څه کار هم کوي نو دوی به په ډېر زر ریورس ګیر اخلي او هم په هغه خپل کار باندې به دوی ډېر زیات پریشانه وي. دغه ملګرو د نن ورځې چې کوم اپډیټ یا مې تاسو سره شریک کړل د دې اپډیټو حوالې سره تاسو څه وایئ کمنټس کې موږ سره خپله رایه شریک کوئ او ګورئ ویډیو اوس تاسو نه شیر کوئ هغه شان مینه نه ورکوئ څنګه چې به تاسو له ما اپډیټ راوړل نو تاسو به ولې ډېره زیاته مینه ورکوله. نو ویډیو د ملګرو سره لازمي شیر کوئ. چېرته مې علام خان آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي او مسلمان دې وي. الله پامان.